अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारकुनान ने हमारी तवक्कुआत के हमारी सोच से ज़्यादा काम किया है और हमारे कहने के बगैर उन्होंने हर काम खुद से पहले शुरू किया है, बल्कि ये कहें कि मेरे कारकुनों का जज्बा मुझे यहाँ खींच लेता तबाही खो जिदा से दा چې حقیقت خدا دې چې دغه ځای نه واخله تر هغه ځای پورې هر سړی متاثره دی، هر سړی کاروبار خراب شوی دی. کله چې کور سالم دی نو بیا متاثره دی، هغه ته د راشن ضرورت دی، هغه ته د خوراک د کم دی د بچو لپاره. حقیقت دا دی چې یو ډېره لویه تباهي ده او په یو ډېر سختترین حالاتو کې دا قوم چې د هغې سره مخ دی او لبیک چې دی د هغې منشور دی چې انشاءالله تعالی د هر مظلوم فریاد به اورو، د هر مظلوم دادرسي به کوو. په ټول ملک کې یو سیلابي صورتحال دی نو د الله کریم جل جلاله په فضل و کرم سره د بلوچستان نه والا او سند نه والا تر د خیبر پختونخوا د چرسدې د نوشیره او د سوات او د ډېر الحمدلله هر طرف ته د تاریخ خلکو کې شریک دي او البته کوشش کوي چې څه د دې نه کېږي چې هغه دې د ورځې په اوله مرحله کې انشاءالله تعالی چې دومره وشي چې دا کله څو پورې لارې دي جوړې شوې د هغې دا ژوند بحال شوي دي ترقي د خوراک تکلیف دی یا بعد اسبابو تکلیف دی چا ورته برابر ګرانو مینهوالو د سوات بحرین د هغه سیلاب ځپلو کیمپ ته راغلي وو چې دلته د تاریخ لبیک یو لوی چې کوم قافلې دي هغه هم راغلي دي او سره په ډېر بې شمېر باندې هغې د مختلفو خپل ځایونو نه چې کوم دي متاثرینو له امداد راوړی دی. یو لوی چې کوم ګودامونه دي هغه ډک دي. کله نه چې دا سیلاب راغلی دی د هغې وخت نه لبیک کارکنان، اداران، ذمهداران هغه هم د دې سیلاب ځپلو په خدمت کې دلته هم ولاړ دي او بلوچستان سند کې په هر ځای کې د لبیک کارکنان چې دا فریضه هغه خپله فریضه ګڼي او دا خدمت چې دی هر یو د خپل ځان لپاره اعزاز دی. تحریک لبیک د اپریشن مشهور وي. اوس موږ په دې وخت کې د حملې کې دا بیس کیمپ لګولی دی. د دې نه وروسته زموږ کالام کې اراده ده او د کالام نه زموږ انشاءالله اترور ګبرال دا څومره علاقې چې دي دا ټول به کور کوو. تحریک لبیک چې کوم کار داسې الحمدلله پورې چام په تاریخ کې او موږ د دې قوم سره ولاړ یو. دا زموږ وروڼه دي، دا زموږ بچي دي، دا زموږ خویندې دي، د دې په غم کې شریک دي، د دې په تکلیف کې شریک دي. او موږ دلته ورځ او شپه یو کړې ده، قایدینو هم مشرانو هم کارکنانو مدامات ورځ او شپه یو کړې ده. د دې خلکو په درد کې د دې په تکلیف کې موږ شامل یو.